یو خدا ده چې اسلام کې اسلامی میاشتې چې دي هغه 12 دي او دا 12 میاشتې پیژندل پکار دي د یو مسلمان دپاره چې دی د خپل اسلامي میاشتو نومونه هغه دی زده کړي د هغې تاریخونه درته معلومي خو نن مسلمان باندې د انګریز او د هغوی د تهذیب دومره زیاته غلبه ده چې زمونږ په ټول سرکاري نظام کې عیسوي چې کوم حساب دی عیسوي حساب که هغه د کلونو دی او که د میاشتو دی او که د تاریخونو دی نو هغه موږ باندې دومره غالب دی دغه تهذیب چې زموږ نه هغه خپل اسلامي او هجري چې کومې میاشتې دي او کوم تاریخونه دي نو هغه یې زموږ د ټولو مسلمانانو د ذهنونو نه ویستي دي یو مسلمان نه که تپوس وکړي که هغه مشر او که ماشوم که د هغه نه دې دا تپوس وکړه چې نن سبا کم سن دی او کال کم یو دی نو زر به ته وایي 2021 دی او د جولای میاشت او دومره تاریخ دی خو که دا تپوس دی د یو مسلمان نه وکړه چې زمونږ اسلامي چې کم کال دی هغه کم یو دی نو د هغې پته ورته نشته که یو ته ویل چې دا اسلامي کومه یو میاشت ده نو د دې پته ورته نشته حالا کې د اسلام چې څومره عبادات دي د هغې تعلق دا د اسلامي میاشتو او تاریخونو سره دی روژه چې ده روژه دا چې خلک میاشت وګوري نو د هغې نه دا فیصله کوي چې دا په دې ورځ باندې روژه ده یعنې لومبنی رمضان مبارک دی دې نه معلوموي چې نن 27 جنوري ده یا فروری ده ځکه د رمضان مبارک اولنۍ ورځ دغه رنګې د حج چې کومې ورځې دي د حج چې کومه میاشت ده هغه د جنورۍ او د فروری نه معلومیږي هغه د ذوالحجې نه معلومیږي او همدغه حساب بیا د اخترونو هم دی نو د اسلامي میاشتو نامې یو مسلمان دپاره ضروري دی چې دا وپېژني هغه 12 میاشتې د قرآن کې الله ویل ان عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم الله فرمایي بېشکه د میاشتو شماره چې ده د الله په نظماني دا 12 میاشتې دي د الله په قانون کې د الله په کتاب کې او دا د هغه ورځې نه دا حساب دی د میاشتو د کومې ورځې نه چې الله اسمانونه او ځمکې پیدا کړي